په دوه حصو ته جمعې او غیر جمعې ته نه ګورو موږ او تاسو سترګې په پټې کړو جمعه نه پېژنو غیر جمعه نه پېژنو صحیح ده نو داسې کوئ نیم درس په بېګا وایو او نیم درس په سحر وختي وایو د جمعې پسې اوس داسې اوس بېګا ناوخته پورې کېناستلو ما شل باندې ته پاو باندې ته هغه ټیپ په ټیم کړی و ګړۍ مې په ټیم کړې وه زه خپله په پاو کم باندې راجګ شو په پاو کمې شپه په لس کمې مونځ قضا کېږي خو ډېر تیز تیز مې وکړو له هغه نه داسې ښه ده چې مونځ تاسې په څو کوئ په نیمو که په شل له پاسه په څو نه لس او څه بلا وتر چې کوم دي هغه به سره خلاص ښه نو مولانا د هر اوس په دې باندې ځان پوه کړي چې یو مطلق شروع ده یو شروع علی وجه البصیرة الکامله ده مطلق شروع آغا مولانا صاحب مطلق شروع یو مطلق شروع ده مطلق شروع چې کوم ده آغا غواړي تصور بوجه ما او تصدیق بفائدة ما څه غواړي تصور بوجه ما او تصدیق بفائدة ما تصور بوجه ما زه نحو شروع کومه زی هغه ذاتیات او چې کوم تعریف یې د هغه ماته نه ده معلوم خو صرف په دې پېژنم چې یاره نحوه داسې یو شی ده چې انسان الفاظ روغ وایي په دې پېژنم نحوي سړی چې نحوه ورته زده وي نو الفاظ روغ وایي په دې او په یو پایده د پایدو باندې زه تصدیق کوم هغه دا ده چې نحوی سړی الله جنت ته بیایي ځکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي دا نحویان به د قیامت په ورځ دا یو روایت شته نحویان به د قیامت په ورځ دې مطلب دا ده چې چا الفاظ روغ د قرآن ویلي نو هلته به خو نحوه نه وه که نه په دې علم مدون سره نه وه مدونه شوې خو دا حضرت علي رضی الله عنه بیا هغه کېښودل قواعد نو د قیامت په ورځ به نحویانو ته وویل شي نحویانو باره کې به وویل شي ملایکو ته به امر وکړی شي چې تاسې دوی وساتئ د الله له عذاب او له جهنم نه یې وساتئ لکه د ما کلام چې له خطایي نه ساتلی په دې وجه باندې د نحوې معنا لغوي هم شمیل کلي دي چې د معنا نحو په لغت کې په نهو معانیو سره خو دلته د دې سره مناسب هغه دا ده چې په معنا د صیانت او د حفاظت سره شي نو نحو په لغت کې وایي صیانت او حفاظت نو ملایکو ته هم دا امر کیږي چې د قیامت په ورځ باندې چې تاسې دوی وساتئ له اور او د الله د عذاب او جهنم نه لکه د ما کتاب چې له خطایي او له غلطي نه ساتلی نحو په لغت نو په دې پایده د پایدو باندې تصدیق کوي او په تصور بوجه ما په یو وجه د وجوه سره تصور کوي په دې پېژنمه نحوه چې یو کس الفاظ روغ وایي د عربي په دې پېژنم نو دا نحوه یو دا تصور بوجه ما او تصدیق بفائدة ما او یو شروع دا خو مطلق شروع شو او بل شروع علی وجه البصیرة الکامله خلک یې پکې زیاتوي بعضې درې وایي یو مطلق شروع ده یو شروع علی وجه البصیرت ده یو شروع علی وجه البصیرة الکامله ده علاوه مطلق شروع خو دغه تصور بوجه ما او تصدیق بفائدة ما غواړي بس او شروع علی وجه البصیرت بیا دا ده چې نه تعریف برسمه تصدیق بغایته او تصدیق بموضوعه دا تا ته معلوم شي لکه تصدیق وکړي په موضوع باندې تصدیق وکړي په غایې باندې او تعریف برسمه تا ته معلوم شي تصور برسمه وکړي چې یاره نحو علم باصول یعرف پلان پلان دغه شی دا شروع علی وجه البصیرت او کامل بصیرت هلته معلومیږي چې مرتبه یې مو پېژني شرافت یې مو پېژني واضح یې مو پېژني علما یې مو پېژني کتابونه یې مو پېژني لغوي معنا یې مو پېژني او دغه درې شیان هم درته معلوم وي نو دې ته علی وجه البصیرت الکامله نو نحو په لغت کې ته وایې صیانت ته وایي علی وجه البصیرت الکامله شروع وش نو نحو په لغت کې صیانت ته وایي په نهو معانیو سره دا په شبه کې به انشاءالله راسي
د یو شپږو ورځو لپاره شمم درته شروع کوو نو ښه دا نحوي کیسې نو په نحوه کې هغې کې شمه کې راځي نحو په لغت کې په نهو معانیو سره خو دلته د دې سره مناسبه هغه صیانت د نحو په لغت کې چاته وایي صیانت او دې نحوې ته یې نوم هم ځکه نحوه ایښی ده چې مولانا دی ساتنه کوي هغه تلفظ یا ذهن یا لسان ساتي د چا نه د خطایي نه نو چونکې ده کې هم د ساتلې معنا ده ولې غایه او غرض هم دا د صیانت الذهني نو نحو په لغت کې صیانت او په اصطلاح کې علم په اصطلاح د نحویانو باندې نحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه التركيب بعضها مع بعض نحو په اصطلاح کې علم دا یو علم مدون څه ده علم مدون دا علم مدون چړې دي خو هغه ته چې تللي که نه چې ورته وایي چې په دې کنډرو باندې راځي په دې هغه مخکې وراشي ور بند که که نه یا خالق لا اله الا ها نو علم دا یو علم دا باصول نورې خبرې پرېږدي یا دا با جار و مجرور تعلق تر علم پورې نیسي پوه شوې بعضې وایي چې نه دا ظرف لغو نه د ظرف مستقر ده دا علم موصوف ده کائنون به ورته راوباسي علم کائن دا یو علم ده چې ثابت ده باصول په چند قواعدو سره دوه شپېته قواعد دي په نحو غټ په چند قواعدو سره دا علم نحو دا یو علم ده چې کائن او ثابت ده په چند قواعدو سره بعضې وایي چې دا با تعلق نیسي تر علم پورې نو چې با تعلق ونیو تر علم پورې ظرف لغو وګرځېد نو بیا خو عالمه یعلمو دا خو متعدي نه ګرځي او دلته خو متعدي ګرځېدلی ده عالمه یعلمو متعدي په با سره نه ګرځي لکه هغه بذات متعدي ګرځي او دلته خو په واسطې د چا سره متعدي ګرځېدلی با سره یعنې په واسطې د حرف جر سره او عالمه یعلمو خو بنفسه متعدي نه ګرځي موږ نه وایو او دلته خو متعدي ګرځېدلی په چا سره حرف جر سره نو تاسو وایي چې د علم لپاره باسله ده خو علم متضمن د معنا د احاطې لره نو چې علم متضمن شو معنا د احاطې لره نو څنګه معنا به کوي علم محیط باصولنا دا یو علم دی چې احاطه یې کړې په چا په چند اصولو په قواعدو سره د دواړو په معنا پوه شو یا یو معنا دا سو دا باصول صرف د تر هغې عبارت ترجمه درته کوم پوه شوې تاسې تش الفاظ یادوئ د تعریف معنا یې ځان پوهوئ څنګه علم نحو څه ده دا یو علم ده علم کائن دا یو علم ده چې کائن ده په چند قواعد سره او یا علم محیط که څوک درته وایي چې هلکه د علم صله خو با نه واقع کېږي ورته دا با صله د علم ده خو دا علم متضمن د معنا د چا لره نو علم محیط دا یو علم ده چې احاطه یې کړې ده په چند قواعدو او اصول سره اصول جمع یا اصل ده په معنا د قاعدې سره چند قواعد دي کې او داسې قواعد یعرف بها چې پیژندلی کېږي او تصدیق راځي پیژندلی کېږي په سبب د دې قواعدو سره څه پیژندلی کېږي احوال اواخر الکلم الثلاثي کلمې ثلاثي نه مراد اسم فعل حرف اواخر د زید آخر دال ده د زید آخر دال ده احوال چې شی دي من حيث الاعراب والبناء من حيث الاعراب والبناء ترکیب چې کویا یا لکه دې عباره هغه ترکیب درته وکړم د هغه د تعریف ترکیب به هم درته وکړم واضح ترکیبونه کوي علم موصوف صحیح شو علم موصوف بل ټکی څوک باصولنا دا باصول با حرف جر اصولنا مجرور بل وای علم باصول دا اصول مجرور موصوف کې او يعرف مضارع مجهوله با حرف جر های مجرور جار سر مضارع لغو تعارف تر يعرف پوری ها
احوال مضاف اواخر ته، اواخر مضاف کلم ته، کلم موصوف او ثلاثه ورته موصوف سره صفت مضاف الیه دی مضاف سره مضاف الیه بل مضاف الیه لپاره دی بل مضاف چا څوک ده احوال مضاف سره ما بعد مضاف الیه نه دا مجموعه مبین کیا صحیح کیا مبین کی من حيث الاعراب والبناء مرتسشی بیان شي دا من حرف جر حيث مضاف شو صحیح شو او اعراب معطوف علیه و حرف عطف البناء دا معطوف شو یہ لکه دلته به تولي کړي ویږي په شابه بیا تکړه یا من حرف جر حيث مضاف او اعراب معطوف و حرف عطف البناء معطوف علیه سره معطوف نه مضاف الیه دي چا شو هم مضاف سره مضاف الیه نه مجرور جار سره مجرور نه یو ځای اوایت دا بیان شو لپاره دي چا مبین سوکو احوال اواخر کلمه ثلاثه دا څه شی مبین نو مبین او بیان به معطوف علیه شي او وکیفیت ترکیبها دا به ما قبل لپاره بیا معطوف شي معطوف علیه او معطوف به ټول راواخلي دی يعرفو لپاره بینای دی پای نو دو شیانه پیژندل کی په علم نحو سره پیژندل کیږي احوال ثلاثه من حيث الاعراب والبناء احوال دی کلمې ثلاثه بیانېږي یو ځکه دی کلمې موضوع د نحو موضوع کلمه هم ده دی نحو موضوع څه ده دی نحو موضوع کلمه ده نو دی کلمې خو مفرده ده دیغه اواخر چې هغه احوال دی اعراب او بنا ده به پیژندل کیږي او بل موضوع دی علم نحو کلامم ده وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض یعنی يعرف و پیژندل کیږي په نحو سره څه پیژندل کیږي هغه کیفیت دی ترکیب دی بعضو سره چې د دې ترکیب د دې سره څنګه به کیږي جمله اسمیه به څنګه جوړوي جمله فعلیه به څنګه جوړوي انشائیه به څنګه جوړوي پلان څنګه نو ترکیب د بعضی کلمو د بعضو سره د دې طریقه به درته وښیي او نحو کې هم دغه دوه شی دي یا د کلمې نه بحث کوي یا د کلام نه بحث کوي نو دلته به څنګه وایي واو حرف عطفه کیفیت مضاف بعضو ته بعضو مضاف های و کیفیت بعضها دا مع بعض بجار و مجرور تعلق ورکی تر کیفیت پوری به تعلق ورکی ترکیب پوری چا پوری به تعلق ورکی و کیفیت ترکیب بعضها مع بعض دا مع بعض به تعلق چا پوری ورکی ترکیب پوری ورکی صحیح شو نو دا به ټول سره متعلق نه او سره مضاف الیه دا ټول مجموعه به راجمع کوي عطف بکی په احوالو باندې ما قبل باندې احوال او کیفیت معطوف علی سره معطوف نه ټول بنای به فاعل شي چا باندې يعرفو فعل سره نائب فاعل سره متعلق نه دا با د ما قبل لپاره صفت شي زوګ د صفات افرین نرانو هغه بل لپاره صفت شي چې اصول ده موصوف سره صفت نه دا بیا مجرور دی جر بسی چا سوګ ده بعد جار سره مجرور نه یا ظرف لغو تعلق تر چا پوری ورکی علم پوری ورکیا او متضمن کی معنی د چا لرا نو دا به مجموعه بیا خبر شي دی النحو لپاره مجموعه وس شي څنګه وای النحو علم باصولنا صحیح جو مولانا هغه پوری تعلق ورکیا او یا به اس کی تر کائنون پوری تعلق ورکی نو کائنون اسم فاعل سره ما بعد متعلق ندا شوی جمله شو صفت بل پار دي چاشي موصوف سوق ده علم موصوف سره صفت نه دا خبر لپاره دي مبتدا شي مبتدا به سوق راو بس النحو مبتدا سره خبر جمله اسميه صحیح جمله نه زدم کړه اسی دا ترجمه باندې په یولې دا ترکیب می زکه درته وکړه طالبان اکثره د ناغه یادوي دا تعریف یادوي معنا ځان نه پوي دي څه مطلب پوښوینن په تاغه باندې معنا باندې نو النحو دا شی سوخه علم دا یو علم دا چې هغه محیط د احاطه کړي په چند قواعدو یا علم دا چې هغه کائن د په چند قواعدو اصول سره چې دا دوه کار پیژندل کیږي يعرف بها احوال اواخر الكلمه ثلاثه
ويعرف بها کیفیت ترکیب بعضها. بس یا هغه پیژندلی کیږي نو دا کلمه شوه، یا هغه پیژندلی کیږي کیفیت د ترکیب بعضها نو خود به خود پته ولګېدله چې موضوعها الکلمة والکلام، موضوع د علم نحوی کلمه او کلام. پوه شو په دې باندې؟ ښه مولانا صاحب غرض یې څه شی ده؟ اوس څوک دا تپوس درنه وکړي چې موضوع خو مولانا یو شی وي که نه، او تعدد د علم چې راځي هغه په تعدد د موضوع سره راځي، چې موضوع ډېره وه نو علوم به هم څه وي، که موضوع یوه وه علم به یې وي. دلته خو موضوع دوه دي که نه، کلمه او کلام. نو تاسې جواب وکړئ چې هغه په هغه صورت کې چې حیثیت پکې یو نه وي، او که چېرته داسې و چې دوی مشترک وو، دوی مشترک وو په یو حیثیت کې، یعنی دوی کې یو حیثیت وو، هغه کله چې هغه نه وي لکه حیثیت پکې یو نه وي، او دلته حیثیت څه ده پکې یو ده. ولې د دواړو نه تعبیر کېږي په لفظ عربي سره، یا په لفظ مستعمل سره، یا په لفظ موضوع سره. ولې کلمه او کلام دواړو نه تعبیر نه کېږي؟ ځکه بعضې علما وایي موضوع د علم نحوي لفظ موضوع ده، لفظ مستعمل. په دې وجه نحومیر ملا صاحب وایي اول وار له واره، ځکه په فن کې بحث کېږي له موضوع نه، فن کې بحث د چا نه کېږي؟ نو په نحومیر کې اول شروع کوي بدان کې لفظ موضوعه در سخن عرب بر دو قسم است. لفظ موضوع نو بعضې خلک د موضوع د علم نحوي نه تعبیر په لفظ، نو په هغه صورت کې چې حیثیت پکې یو نه وي، دلته حیثیت پکې څه ده؟ دواړو نه تعبیر کېږي په لفظ مستعمل سره. لکه په ګوره اصولو کې د اصولو د اصول فقه موضوع کتاب الله سنت او اجماع قیاس، نو هلته موضوع پکې متعدده شو، خو ټول مشترک دي په یو حیثیت کې چې دوی نه بحث کېږي من حیث الایصال الى الحکم الشرعي، حکم شرعي ته هلکه د هغه نه م استنباط کېږي، هغه نه م استنباط. نو په دې ایصال او په دې استنباط کې ټول څه دي سره مشترک دي، هغه نه م استنباط کېږي دې نه. نو چې په استنباط کې مشترک شو نو ټوله موضوع یوه وګرځېدله. نو د نحوي هم دغسې چل ده، په لفظ مستعمل لفظ موضوع کې ټول مشترک دي، نو پروا نه لري کلمه او کلام که متعدد دي څه خبره نه ده. نو موضوع د علم نحوي کلمه او کلام دي، او غرض یې څه ده؟ صیانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. صیانة الذهن، ساتنه د چا ده؟ د ذهن ده. له چا نه؟ د خطا لفظي نه. د چا نه؟ د خطا لفظي نه. بیا په دې باندې چا اعتراض کړی ده چې مولانا خطا لفظي نو ذهن ولې ساتي؟ تلفظ خو چې کوم د هغه په ژبې سره کېږي، د ژبې ساتنه ده که د ذهن ساتنه ده؟ د ژبې که ده. انسان خو چې خطا کېږي تلفظ خو په ژبه باندې کېږي، په ذهن باندې خو نه کېږي که نه. نو په دې وجه علماو دې نه جوابونه کړي دي، خو دا دوه جوابه یاد کړئ. څوک وایي چې نه په واقع کې متلفظ ذهن ده، دا ترجمانه ده، ژبه یې څه ده؟ ترجمانه ده. متلفظ څوک ده په واقع کې؟ ذهن ده. دا ژبه چې ده دا خو ترجماني کوي د ذهن. نو په واقع کې خطایي چا ته واقع شوه؟ نو که خطا کېږي او که صحیح کېږي دا به ذهن کېږي، دا ژبه د هغه لپاره ترجمان ده. داسې ده. او څوک وایي چې نه مولانا صاحب دلته عبارت کې تقدیر ده صیانة مبین الذهن، صیانة زمړه ومې منله در سره، تلفظ ذهن نه کوي، تلفظ څوک کوي؟ ژبه کوي. خو عبارت کې تقدیر ده، عبارت په حذف د مضاف سره ده. صیانة مبین الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العربي. صیانت او ساتنه د مبین د ذهن ده، او مبین د ذهن څوک ده؟ دومره صحیح ده؟ زده شو؟ نو تعریف هغه شو معنا لغوي. مولانا واضح. څوک وایي حضرت علي کرم الله وجهه ده، څوک وایي عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، څوک وایي دا ده کتابو کې بعضې کې راځي عمر رضی الله تعالی عنه وضع کړي، څوک وایي علي رضی الله تعالی عنه وضع کړي. او د وضع باعث ولې نحوه وضع کړه؟ یو اعرابي یو بانډیچي هغه قرأت ویلې او دې ځای ته چې راورسېده ان الله بریء من المشرکین ورسوله ویلې. مخکې په قرآن کې اعرابات نه وو، قرآن داسې ساده لیکلی وو، قرآن باندې زبر زیر او دا شی نه وو. دا خو بیا د حجاج ابن یوسف په وخت کې حجاج ابن یوسف ظالم خو دغه غټ خدمت کړی دا زور او زیر یې هغه ورکړي، علما یې راجمع کړو قرآن ته دا ورکړي. خو د صحابه او تابعین تبع تابعین په دور کې دا شی نه وو.
نو بیا داسې شو چې کله دی عربي کوچی کله دا قرآن ویلې او دې ته راورسېده ان الله بېشک الله تعالی چې د بریء بیزاره ده د چا نه بیزاره ده من المشرکین ورسوله د رسول نن بیزاره ده او د مشرکانو نن بیزاره ده ځکه رسوله دي چې مجرور وي نو په چا عطف شي مشرکین باندې نو دواړو نه الله بیزاره ده نو وایي د کوچي د غټیم کې ویلي چې زم تر بیزاره ځکه چې الله بیزاره ده نو په دې وخت کې مولانا صاحب علي رضی الله عنه ډېره زیاته غوسه ورغله چې غوسه ورغله دا خو دې قصده نه وایي کافر کېږي سړی راویې غوښتل ویل دا څومره تا ګډوډ دا شی ویلي بیا یې پوهې که ورته ویلې وایي ته په دې ځای پوهې وایي نه علم دې کړی نه په دې سلیقه او هغه باندې پوهېږي هغه په طبیعت باندې د الفاظو نه پوهېږم قواعد درته معلوم دي نه دي راته معلوم چې نه دي درته معلوم نو بد کوي ځان پوه که کنه بیا قرآن تلاوت کوه بیا کښېنه ورته ویلې حضرت علي رضی الله عنه ورته ویلي وایي ګوره ان الله بریء من المشرکین ورسوله ان الله بریء من المشرکین ورسوله ان الله بریء من المشرکین ورسوله یا ورسوله یا عطف ده بچا باندې الله باندې بچا باندې عطف ده الله باندې ان الله ورسوله الله او رسول دواړه بریء من المشرکین بیزاره دي د مشرکانو نه یا یې ورته وویلې وایي مرفوع یې ووایه داسې وایه ورسوله نو هغه ضمیر مستکنه په بریئون کې چې ده په هغه باندې به عطف شي بریئون صفت مشبه نه ده او ضمیر پکې راجع ده چا ته الله ته معبر ده په چا سره په هو سره هغه مرفوع نه ده محلا ولې فاعل نه ده د بریئون لپاره نو چې د بریئون لپاره فاعل شو نو په هغه ضمیر مستکن باندې به الله ادا رسوله عطف شي چې عطف شنو ځکه به مرفوع وایي نو یا یې منصوب ووایه په چا یې عطف کا الله باندې یا یې څه ووایه مرفوع یې وایه په چا یې عطف کا په هو ضمیر باندې او که په الله یې عطف کوي مرفوع یې وایم ټیک ده ځکه محل بعیده دی الله چې کومه ده د کلمې جلال رفع ده که نه ولې وصف اسم لپاره د چا ده د ان ده خو ان خو دا نواسخ دي مبتدا او خبر دي نو په واقع کې دا مرفوع نو چې مرفوع نو بیا په هغه باندې عطف که مرفوع ویلی شي په هغه باندې نو د نصب احتمال هم جایز ده د رفع احتمال هم جایز ده خو مجرور یې ونه وایه چېرته ظالمه کفر ته به وځي نو بیا یې طبیعت ډېر خراب شو ابوالاسود دویلي هغه هم په هغه کې راځي غالبا په صحابو کې راځي هغه یې راوغوښتاو هغه یې راوغوښت بیا یې ورته وویلې دا درې قاعدې ورته یادې کړې ورته ویې ویلې کل فاعل او څه د اسم او د فعل او د حرف تعریفات یې ورته وښودل چې اسم دې ته وایي او فعل دې ته وایي حرف دې ته وایي د اسم او د فعل او د حرف تعریفات یې ورته وښودل او کل فاعل او کل مضاف الیه مجرور او کل مفعول منصوب او دا شی ورته یاد کړه او دا چې ورته وویلې هغه بیا هغه راولګېد نور جزیات یې هغو ترېنه مستنبط بیا علماو په دې کې ډېر زیات دخل وکړ او ډېر زیات قرباني پکې ورکړ نور جزیات یې پکې راوباسله د نحوې ابتدا داسې شی شوه دا شیعه چې دي دا شیعه دا نحوه ډېره سخته وایي او ډېره ښه یې وایي په دغه وجه یې وایي چې د دې قواعد علي رضی الله عنه وضع کړي پوه شو نو په لحاظه دا صورت شو مولانا صاحب ښه تاسې پوه شوي ښه نور ذاتي پرېږدي ابن حاجب صاحب دا کتاب لیکلی د دې کتاب نوم یې کافیه ایښی کافیه دا اصل کې کافي ده دا تا دا د نقل لپاره راغلی ده دوی دا قانون یې ښی دی چې کله د وصفیت نه یو شی نقل کېږي چاته نو بیا په دې کې څه راوړي تا راوړي ځکه چې دا نقل هم ثاني ده اصلي هغه لفظ وي او تی چې نقل کوي نو دا نقل هم څه ده ثاني ده او تا د تانیث لپاره ده او مؤنث هم په خلقت کې په نسبت سره مذکر ته څه وي ثاني وي نو ځکه دوی د نقل لپاره څه وضع کوي تا پکې راوړي نو تا یې راوړه پکې تا یې پکې زیاته کړه نو کافیتون د خپل کتاب لپاره نوم کېښود دا کافیه لیکلې چا ده نو بیا دوی وایي چې دا ابن حاجب صاحب لیکلي ابن حاجب صاحب څوک ده ابن حاجب صاحب خپل اسم محض دی ده عثمان ابن ابي بکر د پلار نوم یې ابو بکر و کله کله خلک وایي مصدر په اب او په ابن سره نه پلار او مور چې په هغې ته اسم محض وایي بیا که مصدر په اب او ابن سره لیکلی وي زموږ یو استاد ابوالحسن نوم یو بل کس ابو حنیفه نوم یو
تاسو اورېدلي دي که نه دې ته به چېرته کونیه ونه وایي دې ته محضه وایي چې پلار او مور یا د هغو چې کوم نیک دوست وي د هغو په خوښه باندې یو نوم ایښی وي ملا صاحب د جومات ملا صاحب راوغواړه زوی مې پیدا ده نوم پکې وي خو دا د مور او پلار خوښه وي ورسره ملا صاحب ووایي چې دا څلور پنځه نومونه دي دا کور کې خوښ کړئ بیا پلاني باندې خوښه راشي پلانی نوم پکې وي پوه شوې نو دا اسم محضه ده اسم محضه نو اسما ټول څلور دي ښه اسم محضه اسم کنیا اسم لقب او عرب عرب هم ده ښه دا مونږ چې کله نوم کېږدو په هغه وایو پلانی خان عرب پلانی د عرب او د لقب منځ کې فرق شته ښه نو کوم اسم چې مور او پلار هغه ایښی وي مصدر په اب او ابن سره وي او که نه وي مصدر په اب او په ابن سره باشه یا نه باشه خو چې پلار او مور ایښي هغه ته کوم اسم وایي او چې کله مور او پلار نوم در باندې کېښود هغه نه وروسته بیا یو کس په یو بل نوم سره مشهور شي یو بل نوم سره خو مقصود په هغه کې صفت وي مقصود په کې څه وي صفت وي یا مدح یا ذم یا مقصود په کې صفت نه وي دوه قسمه شي چې کله مور او پلار یو نوم در باندې کېږي او د هغه نه وروسته بیا په بل نوم سره څه شي مشهور شي نو بیا به خالي یا به په هغه کې مقصود مدح یا ذم یعنی یو صفت په کې څه وي مقصود وي او یا به صفت په کې که صفت په کې مقصود ولې ته لقب وایي اته که ښه صفت و که بد او که صفت نه و پکې مطلوبه دی په یو بل نوم سره مشهور سوی ده نو دې ته وایي یو کس ته سلیم نومي سلیم نومې ده او په دې علاقه کې په پپو مشهور پپو چې کومه ده نه په دې کې مدح مطلوب ده هم نه څه مطلوب ده ذم پکې مطلوب ده ماشومتوب کې چېرته پلار پپو ورته ویلې په هغه مشهور سوی پپو بیرته دې ته به لقب نه وایي پپو ته به عرف وایي او که چېرته د ده نه د ده مطلوب دا وي چې یا د ما مدح مطلوب ده یا خلکو د دې لپاره پېښې مشهور کړی چې ذم مطلوب وي وجه په دې باندې دې ته به بیا لقب وایي او که چېرته داسې و چې د ده د نوم نه وروسته هغه اسم مصدر ګرځېدلی و بیا په اب او په چا سره ابن سره دی په هغه باندې یادېده ابن حاجب ابن فلان ابو فلان دې ته کونیه وایي ژبې باندې نو ګوریا کوم نوم چې پلار مور په ایښی هغه مصدر په اب او ابن سره وي که نه وي هغه ته کوم اسم وایي او د پلار مور نوم نه وروسته چې یو بل نوم باندې مشهور شي اوس داسې وکړي یو بل نوم سره نو هغه مصدر په اب او ابن سره به وي یا به نه صحیح ده که مصدر په ابن او سره و نو دا کونیه شو صحیح ده او که مصدر په دې سره نه و نو بیا به خالي یا به مقصود پکې مدح او ذم یو صفت وي یا به نه که مدح او ذم یو صفت پکې مطلوب و نو بیا دې ته څه وایي لقب او که دا پکې مطلوب نه و دې ته څه وایي زده مو که مولانا دا مولانا د اسما نو ابن حاجب صاحب د دې محضه خپل نوم یې عثمان خپل مور پلار چې پېښی عثمان د پلار نوم یې ابوبکر عثمان ابن ابي بکر صحیح شو د ده دوه لقبه چلیدل دوه لقبه یو مولانا صاحب دوه لقبه لکه مولانا صاحب د شهرت نومونه یې دوه چلیدل د شهرت نومونه یو جمال الدین د شهرت نومونه یو ابن حاجب یو څو او یو ابن و ابن حاجب کنیه ده او جمال الدین څه ده لقب ده نو ګوري مولانا صاحب څنګه وشو ابن حاجب دا کنیه شو او بل جمال الدین لقب شو عثمان څه شو یو بل کنیه هم شته دی په ابن سره هم یادېده په اب سره هم یادېده ابو عمر مرتضی ابو عمر د ده په اب سره کنیه ده ابن حاجب په ابن سره کنیه ده جمال الدین لقب ده عثمان محضه ابو بکر دای د پلار نوم صحیح شو اصل دای د نسل نه کردای ده کرد په ایران کې راځي په عراق کې راځي کردیان نوم اوریدلی دي دا خپل کردای د ابن حاجب سره دا د کرد ده بیا لاړ له کرد نه لاړ قاهرې ته مصر ته ټول تحصیلات د په مصر کې کړي
مصر کې کړي، په قاهره کې حتی علماو لیکلي دي چې د پلار لاړل دی پیدا شوی خپله په مصر کې اوس دی مصری یادېږي ابن حاجب صاحب دا عرب مصری یادېږي او هلته په مصر کې په قاهره کې دی پیدا شوی او بیا هلته لوی شوی دا په هغه ځای کې ټول تحصیلات یې په قاهره کې کړي د مصر پایتخت او هغه چې د دارالخلافت قاهره ورته وایي دی په قاهره کې اوسېده هلته علوم حاصل کړي او ډیر زیات مهارت په دې اهل دغه عربي علومو کې ډیر زیات مهارت معانیو کې بیان بدیع کې صرف کې نحو کې رسم خط کې لکه دې کې مقدمه لیکلې په خط کې شافیه کې راځي صرف کې شافیه مشهوره ده نور ډیر کتابونه لیکلي دي معانیو کې د بلاغت کې یو کتاب لیکلی دی ځکه چې په دې فنونو کې په هر فن کې کتاب ولیکلی شي بیا خلک هغه ته شیخ وایي خو دا په اهل عربیت کې شیخ ورته وایي پوه شوې دې باندې شیخ په ډېرو معانیو سره راځي شیخ لکه په منطقو کې او په فلسفه کې شیخ هغه چاته وایي چې هغه عالم په احوال د موجوداتو خارجه وایي عالم په احوال د موجوداتو خارجه باندې وي هغه ته شیخ وایي پوه شوې د فلک په احوالو پوهېږي فلک کوم حرکت کوي مستدیر حرکت کوي وضعي حرکت کوي کوم کوي پوه شوې په دې نورو د دنیا لکه په امور خارجه او په احوالو چې کوي هغه ته وایي شیخ په منطق او په فلسفه کې حکمتو کې او هغه د شیخ په فقه او په اصولو کې بیا هغه ته وایي چې قادر په صوم او صلات باندې نه وي او له ده نه فدیه صحیح کېږي او په حدیثو کې هغه ته وایي چې 3000 حدیث یاد وي او په هغه چې کوم ده په دې اهل لغت کې اهل عربیت کې عربي کې بیا شیخ هغه چاته وایي چې په دې فنونو کې هر فن کې یو کتاب لیکلی وي نو دې ته بیا شیخ وایي ابن حاجب ته په دې وجه شیخ ابن حاجب وایي دې په ټولو فنونو باندې هر فن کې یو تصنیف کړی نو ځکه دې ته شیخ ابن حاجب خو مشهور یې اوس دا د خط والا رساله مشهوره ده شافیه مشهوره ده او کافیه یې مشهوره ده او هغه نورې غیر مشهور تقریبا 11 او که 29 تصنیفات دې کړي ابن حاجب نو دا ابن حاجب صاحب او پیدا شو په 1580 کال کې 570 هجری کې پیدا شوی دی 1580 هجری کې پیدا شوی صحیح ده مولانا او په 640 هجری کې وفات شوی 1580 کې هجری کې پیدا شوی دی او په 600 شپږ سوه څومې ویلي نه شپږ سوه ټیک شو شپږ سوه شپږ څلوېښت ولیکي دې کې دی وفات شوی ده هلته په مصر کې او په هغه ځای کې دفن شوی ده په هغه ځای کې وفات شوی خو ژبې دې باندې دغه اجمالي حالت دي بس دي که نه څوس کال خو نه ده چې مونږ په دې کې شروع کړې ده شروع علی وجه البصیرة الکامله مو وکړه ابن حاجب صاحب هم وپېژنه پوه شوې چې دا کردی کردیان ډېر سخت تیز خلک دي پوه شوې ما ورته که ها وکړه دا ډېر تیز خلک دي داسې جنګیره خلک دي که نه طبیعت نه سخت خلک دي وصل داسې کردیان او ښه علما دي ډېر ابن حاجب صاحب وګوره ښه مولانا صاحب خو دغه ټکی دغه تاسې پوه شوي که نه دا یاد کوي مولانا صاحب تعریف د نحوي مې درته وکړو موضوع غرض او واضح وویل شو چې قیل علي رضی نو قیل عمر رضی الله او وجه د وضع هغه ده چې هغه بریء من المشرکین کې غلط شوی صحیح شو او بیا شرافت هو دغه شرافت یو چې مخکې وویل شو چې د قیامت په ورځ به ملایکه ورته الله امر وکړي چې تاسې داسې له اور نه یې بچ کړي لکه زما کتاب او قرآن چې له خطایي نه بچ کړي څومره لوی شرافت پوه شوې په دې باندې او بل مولانا صاحب که عقلي وجه لکه د منطق ورته وایي چې منطق فرض ولې دا مقدمه دي فرض دا مقدمه دي فرض نو منطق فرض نو د لپاره مې یوه عقلي وجه ووایه نحوه دا یو لازمي امر ده دې کې څه شرافت ده و شرافت دا ده چې دا یو لازم امر او کوم شی چې واجب او لازم دي هغه شرافت په هغه کې دي ولې وایي ځکه دا مقدمه دی واجب انسان چې کوم د شرافت د انسان په قرآن او په حدیث باندې تړلی
ځکه مونږ چې وایي دین اسلام مذهب شریعت دغه قرآن او حدیثو ته وایي که نه نورو ذاتې څه نشته قرآن او حدیث ته دین وایي قرآن او حدیث ته اسلام وایي قرآن او حدیث ته مذهب وایي قرآن او حدیث ته ملت وایي قرآن او حدیث ته د دین شریعت ورته وایي ټول نومونه دي ټول الفاظ مترادفات دا شی یو اتحاد ذاتي او غیر اعتباري ده نو د انسان شرافت چې کوم ده هغه په قرآن او په حدیث باندې موقوف ده او قرآن او حدیث باندې د شرافت اله راځي چې دی دغه په مفهوم پوه شي او په مفهوم به اله پوهېږي چې په عبارت پوه شي او عبارت موقوف ده په نحوې باندې نو چې کله یې نحوه زده کړه نو دته به دا شرافت پیدا کړي وګوره مولانا صاحب نو علم نحوه چې کومه ده دې کې شرافت څومره ډېر ده ځکه د قرآن او د حدیث چې کوم مفهوم ده هغه موقوف ده په دې نحوه او ته مکلف یې په هغه باندې نو لنډه اوس داسې وایي چې په نحوه کې څه شرافت ده ځکه نحوه چې کومه ده هغه چې داسې وایي چې د انسان شرافت هغه موقوف ده په چا باندې په قرآن او قرآن او حدیث باندې به د شرافت اله حاصلېږي چې دی دغه په مفهوم باندې ځان پوه کړي او په مفهوم باندې به کله پوهېږي په عباراتو باندې به هله پوهېږي چې تا ته قواعد د نحوې معلومي چې قواعد نه وي درته معلوم بیا نه پوهېږي بیا خو به دې مشر ورسوله په ځای باندې به ورسوله وایي که نه دې به ځان کندې ته واچوي ونه شوې خبره خلاصه شوه ښه دا وشو مولانا صاحب نو دا د ابن حاجب صاحب خبرې وي نور به انشاءالله العزیز بیګا ته یې وګورې یار بیګا ته به دا یوه پاڼه دوه پاڼې دغه خبرې ختمې کړو والمصنف لم يصدر رسالته بحمد الله هضما لنفسه لتخیل ان کتابي دا د هغه عبارت ته د شریف جامي پوه شریف جامي عبارت ته انشاءالله درته په وایم ښه حتی شریف جامي ورسره ګوري ټک په ټک به درته تعلیق کېږي شریف جامي پوه شوې نور الحمدلله ولی وصلاة علی نبی پلان دا بیا خپله پسې هغه کوي شریف جامي هغه خطبه نور چې کوم دی انشاءالله العزیز ټول په ټول به یې تاسې شریف جامي زده کېږي ښه او کوشش کوئ ښه ډېر پکې دا چې تاسې شروع ادم درس بس ته دومره نن